أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون زما عزتمندو محترمو مسلمانانو اوریدونکو مومن بنده د الله په دربار کې الله قیمتي کیږي او قدرمن کیږي چې کله بده کې هغه صفتونه پیدا شي کوم چې الله او رسول صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته بیان کړی دي د دې خبرې بل تعبیر هغه دا دی چې انسان په صفاتو باندې ښایسته کیږي هغه صفات چې کوم کتاب او سنت منګ او تاسو ته بیان کړی دي او د دې یو نمونه او مثال هم شته د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دوی د جاهلیت د ژوند چې وو نو دا ډېر خطرناک وو چې اهل علم په هغې باندې کتابونه لیکلي قتل بګې ډېرو قتل بېګناه قتلونه د ظلم قتلونه د یو کس په بدله کې به 2 او 3 او 15 وجل قتل معاشره کې ډېرو دویمه د حقوقو د یتیمانانو د زنانو د هغوی حقوق به نه ادا کول ظلم ماده و پکې په زنانو باندې به ظلم کاو ماشومانو باندې یتیمانانو باندې درېمه د زنا او د بېحیایي دا معاشره ډېره لرې غورځولې وه کورونه به یې بجنډې لګېدلې وې چې دا هغه بېحیا خلک دي او دا فلان کین دي او څلورم مرض چې ډېر عام وبږي هغې ته شرک وایي شرک یې د معاشره کې ډېر زیات د بوتانو بندګۍ نه وي د غیر الله بندګۍ نه وي مخلوق ته سجدې وي ډېر واقعات دي داسې چې دا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په خپله بیانوي چې موږ داسې د جهالت په دور کې وو چې د قجرونه به مې یو بت جوړ کو په خپل لاس باندې او بیا به رالګېدلو د هغې بت بندګي به م کوله داسې د جاهلیت په تیارو کې دا خلق پریوتی وو لیکن زما عزتمندو د قیامت د ورځې پورې کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او هغه اسلامی صفات یې ورته بیان کړه او هغه صفتونه دوی په ځان کې عملي کړه
نو د قیامت د ورځې پورې د دې خلکو نوم چې یادېږي نو د هر صحابي د نوم سره مسلمانان رضی الله تعالی عنه وي. څه معنی یعنې الله راضي شوی دی د دوی نه. او قرآن کریم کې الله ورته خپله رضا اعلان کړه، رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله د دوی نه راضي دی او دوی د الله نه راضي دي. او دا ډېر لوی منقبت دی، ډېر لوی مقام دی. ورضوان من الله اکبر، چې د الله رضامندي یو انسان ته حاصل شي. دویم دا دی چې د دغې خلکو نومونه نن که څوک د چا بچی کېږي نو د دغې خلکو نومونه ولګېدي او په دې باندې فخر کوي چې دا عثمان دی، دا عمر دی، دا علی دی، دا فلانکې، دا فلانکې دی. د هغوی نومونه جګېدي نو په دې خوشحاله دي او فخر پې کوي. دریم دا دی چې سیرت پاڼې چې وګورې او څوک هم د دې خلکو د سیرت دا پاڼې ګوري نو هر سړی د دې خلکو د دې ښایستو کارنامو نه متاثره وي چې دا څنګه عجیب خلک تیر شوي د نبي صلی الله علیه وسلم ملګري. وجه دا و چې د کتاب او سنت هغه ښکلي صفتونه په ځان کې عملي کړل. د هغې په وجه باندې الله دنیا کې مې عزتمند کړل او په آخرت کې مې عزتمند دي. الله فرمایلی دی محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. د الله نبی او د هغه ملګري و یو صفت د هغوی دا دی چې د کافرو باره کې سخت دي او خپل مابین کې د یو بل سره نرم او محبت او شفقت کوونکي دي. د یو صفت د آیات کې بیان شوی چې د کافرو سره بغض دی، نفرت دی، سختی ده اوسه او یو بل سره شفقت دی، مینه ده، نرمی ده، احسان دی، رحم دی. نو الله وایي چې دا صفت د دې صحابه وګوره. بل وی تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. اے مخاطبه وی تبینی دوی چې الله ته به په رکوع پراته او الله ته په سجدو پراته. د بل صفت یې ولا بیان کړی چې په دوی کې د بندګۍ ماده ده. بندګۍ ماده پکې د یا رکوع باندې پراته دي یا به سجده پراته دي الله پاک ته. دا ښایسته صفت دی. وجه دا ده چې بنده د الله پاک الله ته نږدې کېږي هغه په بندګۍ باندې. حدیث مبارک کې راغلی دی ان اقرب ما یکون العبد الی الله وهو ساجد. وی بنده الله ته چې ډیر نږدې وي هغه وخت کې چې کله دا په سجده پروتي، سجده الله ته سر ایښی دی او ځان یې ذلیله کړی دی چې یا الله زه تا ته محتاج یم، یا الله تا ته پروت یم په سجده باندې. نو دې وخت کې د انسان الله ته ډیر نږدې. نو کله چې الله ته یو سړی نږدې شه الله ترې راضي کېږي، خوشحالېږي ترې. نو وی بل صفت به دې کې دا دی چې د الله بندګۍ نه کوي، رکوع، سجدې، عبادتونه. یبتغون فضلا من الله ورضوانا. بل دا دی چې دعاګانې م غواړي د الله نه چې یا الله موږ ته خپل فضل او احسان را نصیب کا، یا الله موږ نه راضي شه. دې سره سره د بندګۍ سره د الله نه دعاګانې م غواړي. دا پکې بل ښایسته صفت دی. نو وروسته وایي چې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. په دې مخونو کې د هغه سجدو د بندګۍ نښې ښکاره کېږي. د الله کار دی کوم انسان کې چې د بندګۍ ماده وي د هغه په مخ کې هغه اثرات ښکاري. تا به یو سړی په تهجد لیدلی هم نه وي خو هغه کې تهجد ماده وي د هغه مخ کې به تا ته
هغه اثرات کاری چیرې دا سړی دیندار دی تقوادار دی دې د وجې نه د دیندارۍ یو بېل رنګ دی صبغة الله الله وایي ځان رنګ کوي د الله په دین باندې ومن احسن من الله صبغه او څوک دی ښایسته د الله نه په رنګ کولو کې چې الله څوک په دین باندې رنګ که آیا دې نه ښایسته شته نو د بندګۍ هغه اثار پکې کاري او الله فرمای ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل د دوی دا صفتونه په تورات او انجیل کې پراته وو چې د نبی صلی الله علیه وسلم له به زه داسې ملګري ورکوم چې دا ښایسته ښایسته او ښکلي ښکلي صفتونه پکې نو اوس راشه زما عزتمندو ځان ته که موږ او تاسې هم دا غواړو چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په شان الله موږ هم دنیا او آخرت کې ښایسته کړي نو همغه رب العالمین دی کوم چې هغوی کامیاب کړي او ښایسته کړي همغه وعدې دي د الله او د رسول کومې چې هغوی څه کړې وي همغه فضل او احسان د الله دی کوم چې په هغوی کړی لیکن صرف او صرف خبره اوس زموږ نه د لاندې نه پاتې ده صحابه خپل طرف نه خبره کې کوشش وکړو یو ځان کې د ښکلي صفات پیدا کړه د الله چې کومې وعدې وي هغه وعدې اوسه پوره کړي تر دې چې هغه عزت په دنیا کې دومره الله ورک چې د روم او د فارس د قیصر او د کسرا دغه خزانې د دوی هغه خپو ته الله راوست خیبر کې چې کله د خندق کنسته د احزاب کې د بدی خندق کې یو کاڼی راغی مخې له نو دا کاڼی چې کوم دی صحابه وو ډېر سخت و نبی صلی الله علیه وسلم خپله وردغه شو ګزار یې ورک او بیا چې الله اکبر روم او فارس او خیبر دا به فتح کېږي وایي منافقانو خندلې چې دلته د لوږې نه مړ شو کاڼي هم تړلي بخېټو او د غربت او د مشقت داسې حال دی چې څه شته نه او دا خلک د روم او د فارس خوبونه ویني دا چې دګېدی شي او همغه خبره وه چې نبی صلی الله علیه وسلم کومه بېشنګویي ورکړې وه هغه روم او فارس الله د صحابو خپو ته راوست ولې ځکه چې د الله او د رسول وعدې حقې دي خو صرف زمونږ کې هغه صفات چې کم باندې انسان ښایسته کېږي هغه صفاتو نیمګړتیا ده دې د وجې نه د بره نه هغسې وعدې او هغسې نصرتونه پوره په دې وجه باندې نه راځي موږ کې صفات شته خو زموږ د صفاتو دا روح بل طرف ته تللی موږ کې د پیسې د ګټلو صفت ډېر تیز دی زموږ دې دور کې د الله کار دی د دې غرونو دا پخواني خلک ساده څپلۍ ساده لباس ساده خوراک به وو اوس دلته زموږ خاص کر دې دور ته را رسېدلي د دې پیسې غونډ داسې کړي لکه لیونی چې په لاره رواني بالکل سوچ فکر د پیسې دی چې داسې پیسې به څنګه وګټم چې ښه بنګله والم بې شادي حال کې ښه ډوډۍ ورکم چې خلک مې نوم یاد کړي مړی وشي هغې کې دوه درې میښې حلالې کړم چې خلک مې صفتونه وکړي نو دې دپاره بچي ته مو چې شا به بچو منډه واوه ورور ته مو چې منډه واوه که پاکستان کې کار ونه شي د بار ملک لیڼو له برابروي خو صرف پیسه ده بعضې سړی داسې لیونی کړی چې هغه د خپل خپلوانو اصلي رحمۍ ته هم برابر نه وي هغه زکات ورکولو ته هم نه برابر دومره یو سړی لیونی کړی نو موږ کې صفات شته خو د پیسې شوق او د پیسې د ګټلو او د پیسه پسې د منډې دغه صفت ډېر دی دویم زموږ دور کې خاص کر اکثرو بندګانو کې د خواهش پرستۍ صفت ډېر دی خواهش چې ښه شی غواړي هغه راوړه که هر شی دی که بد شی غواړي هغه حاصلوه پیسې هم لګوه ځان هم ستړی کوه
خواهش پرستی ډیره شوې ده دومره خواهش پرستی سبحان الله کله کله دا بعضې ځایونه یا دا بعضې کارونه ویني سړی حیران شي مثال به طور یو کمره ده پای کې به یو بیډ باندې یو پکي باندې یو ضروریاتو باندې ژوند تیریږي یو باتروم بهي لیکن کله کله چې دا کمره بعضې ویني ته به وایې چې دا خو کمره نه ده چېرته یو باغ دی 3-4 لک روپۍ خالي په باتروم لګېدلي په هغه کمره کې چې کوم ډیکوریشن او کومې نقشې او پای کې چې کوم هغه اسرافونه وي نو سړی حیران کې چې دا قسمه خلک چې په یو کمره باندې د لکونو او کروڑونو روپۍ لګېدلي دا خلک چې د جنت او د آخرت فکر لري او دا ځای پرېښوستو ته چېرته تیار دي الا من رحم ربک مگر هغه څوک چې الله پې رحم کړی نو موږ دنیا دومره جوړه کړې ده او دومره خواري پې کړې چې د دې نه اوس مرګ یا قبر یا آخرت د هغې نه داسې یېرېږو لکه یو سړی چې شړ کنډر له ځي ولې تیارې هم نه دی کړې نو خواهش پرستي زموږ دور کې ډېره ده خواهش یو شی غواړي بس هغه حاصلو د هغې پسې منډه ده زور دی سیالي ده دې د وجې نه زما عزتمندو په کار دا ده چې د صحابه و هغه ښایسته صفتونه انسان ځان کې عملي کړي مثلا د مانځه ښکلی صفت دی د الله د بندګۍ سړی فکر وکړي چې دا ما کې ولې نیمګړی دی یا خو بعضې خلک داسې چې هغه 2 او 3 منځونه کوي بعضې داسې دي چې هغوی کوي خو د جمع یا د تکبیر الله غم اوسه نه وي کله جمع لاندې کړي کله نه نو زما عزتمندو په کار دا ده چې د بندګۍ ښایسته صفت وي انسان کې دارنګې څه ناڅه د نفلي روجو صفت وي انسان کې دارنګې دعا د الله د کلام د تلاوت دا ښایسته صفتونه به د انسان کې وي دارنګې الله له مال ورکړی دی په کار دا ده چې لږ لږ څه ناڅه د الله په دین هم ترې لګوي الله داسې نه وایي دا ده چې ته لاړې بازار ته او تا 10,000 روپۍ نن وګټلې او دې 10,000 کې ته 10,000 یا 9,000 صدقه کا او دا 1000 روپۍ ځان سره راوړه داسې نه وایي بلکې الله او رسول په دین کې دغه 10مه برخه ته صدقه کړه په 10,000 کې یو 1000 روپۍ صدقه کړه یو 1500 روپۍ د صدقه کړه نه په دې امتحان الله ډېر خوشحالېږي او ستا په وجه باندې بعضې خلکو څه ښېګړی احسان کي کله کله بعضې خلک وایي یاره پیسې مې ونه ګټلې او لږې الله درکوي چې ستا بې ګزاره کېږي بس دی که که ډېرې درکړې نو دې کې خو د نورو خلکو حقونه شته د یتیمه د مسکینه بعضې دیني ادارو او هغې کې ته نه لګې نو چې نه لګې ډېرې دله څنګه درکړي او هغه خلک چې څه ناڅه برخه به دین لګوي الله وایي هغه وایي موږ له الله ډېرې راکوي نو زه کله کله ورته یم چې ډېرې ځکه درکوي چې ته پکې بعضې د بل چا حقونه ادا کړې هغه وټ کټ هم دله الله درکوي او زه چې یم صرف د کور ځان غم کوم به دونه الله راکوي چې زما کېږي نو نیت کوه چې څه ناڅه مال دی هم د الله په دین باندې لګي څه ناڅه آخرت لم یو ذخیره جوړېږي وخت په وخت د الله کار دی د خلکو پیسه یو په اسراف کې ډېره لګي اسراف یو د ګناهونو په څیزونو باندې ډېره لګي ورکوټی ماشوم به چې وګورې د 50,000 روپو موبایل به ورسره وي 50,000 روپو موبایل کې چې د خوښ نه شو یو میاشت پسې بېرته به 40,000 روپۍ خرڅوي ګوره 10,000 روپۍ تاوان کوي لیکن د دې ماشوم پلار ته ته ویو چې 10,000 نه 15,000 روپۍ یو مدرسه یو جومات کې میاشت کې ورکې 1500 ته هم تیار نه او زوی 10,000 میاشت کې تاواني کوي نو پیسې ګناهونو په اسراف ډېرې لګي او د بعضې خلکو به رسم رواج لګي دې د وجې نه دیني ځایونو کې مال زموږ دور کې کم لګي او په اسراف او په خواهشاتو کې ډېر لګي ورنه یو جومات کې به هم چنده نه وي یو مدرسه کې به هم چنده نه وي یو ځای کې به هم چې کوم دی نو دا خبرې نه وي
خو چې کله مسلمانانو سره د دې خبرو اهتمام وي کله کله زه دا خبره کوم د ګلبهار او د اسلام آباد په شان ځایونه په هغې کې چې میاشت پوره شي نو بعضې جوماتونو کې بیل پروت وي وایي لکه دا بیل میاشت دا داخل کوي یو کس به کې داسې نه چې دا 15,000 یا 10,000 میاشت دا بیل په ځان به ومني سړی تعجب وکړي او د دغې کور علاقو خلکو که یو 2 میلمانې راځي نو په روټۍ باندې 10,000 روپۍ لګي 10,000 داسې علاقې چې کروڑپتیان بهي د جومات استاد لکه یو 15 یا 10,000 روپۍ ورکوي نه میاشت کې به یې وله نومونه لیکلي وایي هلکه د استاد دغه راوړی یو کس داسې نه چې د 10,000 روپۍ یو صرف په ځان ومني یو 3-4 طالبان به جومات کې ډېری هغه د ګلبهار علاقه کې هم غریبانان ګرځي وظیفه به غونډوي الان چې یو کور والا 1 کیلو غوښه راوړي دا یو کار پې کېږي 500 روپو میاشت کې د 7,000 روپۍ لګي نو دې د وجې نه عام دیني ادارې چې ټولې بجندو په سوال روانې دي دا وجه دا ده چې مسلمانانو پیسې لګېږي خو په اسراف په رسم رواج په خواهشاتو په ګناهونو باندې په دې کې لګېږي نو زما عزتمندو په خپله دې خبرې ته فکر کوه میاشت کې د یو څه ناڅه یو دیني اداره کې یو ښه ځای کې یو د خیر په ځای کې ستا پیسو کې چې یو څه ناڅه برخه ولګېدله ته به دې شکر وباسه چې الله ماله توفیق راکړه دی نو دا ښایسته صفت دارنګې نور ښایسته صفتونه چې کتاب او سنت موږ ته بیان کړي دي زما عزتمندو هغه په ځان کې پیدا کا دنیا به هم دی الله ښایسته کړي آخرت به هم دی الله پاک ښایسته کړي او که نه خالي هسې د اورېدلو چې لکه زموږ دا دور کې یو کمزوري دا ده صرف هسې د اورېدلو شوق او مزاج پاتې شوی دې ته خوشحاله چې یو نوې موضوع یا یو نوې خبره یا یو ترسکونه قصه یا یو ترسکونه واقع دا واوري بس صرف اورېدل پاتې شي الان چې اورېدل او معلومات صرف دا کمال نه دی یو سړی وایي چې ډریونګ څه ته وایي دا کلچ دی دا بریک دی دا انډل دی او دا شیشه ده او دا شی دا علم ورته یاد شه دا علم صرف یادېدل دله فایده نه ورکوي مګر هله چې دا دې ګاډي ته کینې او روانې کې عملي که عملي روان کړی نه که نه یو کس ته وایي چې سیکل په دې لاس کې بریک دی 2 ټیرې دي خپه به تاوې خو چې هغه کله ورختلی نه وي او چلولی نه وي درست شي راغورځېږي نو دارنګې معلومات موږ او تاسو سره ډېر دي په هره خبره تقریبا پوهیئ لیکن هغه عملي لحاظ سره موږ هغه د عمل روټ ته اچولي صحیح نه دي نو زموږ دور کې معلومات ډېر دي عمل لږ دی سلف په دور کې دا ده چې لرې لرې ځای کې به یو محدث و یو عالم به و احادیثو پسې به یو میاشت سفر کوو لیکن د هغې سره سره عمل ډېرو او زموږ دور کې عملي چوکاټ کم داسې ښایسته ښایسته ځوانان کله کله هم د اړه خفه شي سهار کې ټول ویده پراته وي جوماتونو کې چې وګوري یو څو سپین ږیري مشران ولاړي نو سړی حیران شي د نوجوانانو به کېدای شي ټوله شپه تهجد کړي یا به تلاوت کړی یا به دعاګانې کړي نه دغه شی هم نه دی کړی اکثر چې دی موبایل ته پراته دي نو چې موبایل ته پراته دي ټوله شپه ګناه وکړي نافرمانۍ کې شپه تېره کړي سهار به الله ته د ودرېدو توفیق الله څنګه درکړي نو ښایسته ښایسته ځوانان د امت نن وده پراته دي وده دا امت به د هندوانو سره جنګ کوي دا به سهار وده پراته وي او په ودو به یې کوتره کړي هغه خلک کوي چې د شپې جاړي الله ته ولاړي هغه ځوانان چې د هغوی بدن اسلام له خرج کېږي هغه ځوانان چې هغوی د عبادت شوقین وي هغه ځوانان چې هغوی کې قربانۍ نه وي هغه خلک به کوي د امت موبایل د ټوله شپه پروت دی او سهار مونځ ته قضا دی تعجب بدله درشي دا خو هسې د الله یو رحم دی په دغه هندوانو باندې د مسلمانانو هسې یو روب دی نور موږ صرف بس یو فوټو پاتې شوی حقیقت نه وي هسې تصویر دی د اسلام نو دې د وجې نه زما عزتمندو په کار دا ده چې موږ کې ښایسته صفتونه وي چې الله زموږ دنیا او آخرت پې ښایسته کړي الله پاک دې موږ او تاسې کې
د کتاب او سنت هغه ښایسته د نجات او د کامیابی صفتونه پیدا کی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولسائر المؤمنين.